الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة العاديات. موضوع سورت اللہ تعالی قسم کئی اسونو باندے چې زناور دی عقل نشتا خود مالک د پارا پلزان حلاکت تا وړاندې کوي د جنگ په موقع باندې او انسان سره د عقل د خپل حقيقي مالک ډیر ناشکر دی د اس عقل نشتا د مجازي مالک ته پاره ځکه حقيقي مالک خود اسم سوکته الله دی او چې مجازي مالک دا انسان د دې ولا خوراک ورکړي اسحاق ورکړي نو د مجازي مالک د پاره د جنگ په میدان کې او وریدونکو غشو کې او چلیدونکو تورو کې وړاندې کیږي حالانکه د خطر محسوسي او چونکه مالک ورته وایي نو داغه د پاره منډه کوي او ان الانسان لربه لکنود دا انسان د خپل حقيقي مالک ډېر لوی ناشکر دی اوس دا خو الله تعالی یو پلیو هغه چې انسان ناشکر دی د دې لپاره ایویډنس دی نو ورپسې وایي وانه على ذلك لشهید د خپل د خبره گواه دی چې د خدای ناشکر دی ځکه چې خدای وایي یو څه دی کوي بل څه صحیح اوس الله تعالی علتهم خیر چې دا دی ولې ناشکری کوي د خدای حکم وایلیټ کوي ولې وانه لحب الخير لشدید د مال غم غسته دی وانه لحب الخير لشدید د مال غم غسته دی او بیا ورپسې بل خبره کوي چې د خپل حقیقت چاته آشکار کوي نه هر یو انسان دا غواړي چې ډېر پایس او متقی او ډېر بزرګ او فلان فلان نو کم کمزوري چې وي هغه پټي ساتي ویکنس هغه پټي ساتي نو الله تعالی افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور دا احساس نشته چې قیامت پر د سکر زبار راو باسه او اخر کې ولا واردنګ ورکړي چې ان ربهم بهم يومئذ لخبير د دې پروردگار ډېر خبر دی د دې په پټ رازونو باندې والعاديات ضبحا قسم دې پاغز غلیدونکو اسونو باندې ضبحا چې دا غي خېټه د زغلیدو وخت کې اړچ اړچ کوي आवाज پیراوځي نمره تیز غلی چې خېټه اړچ اړچ کوي आवाज کوي فالموريات قدحا پس آغازنا الموريات چې بسر کی راو باسه قدحا چې کله ټکرو وېز مکبان له دومره تیز غلی او په دومره زور سره راخلاصي چې هغه داسې شپې سره ګوري اصل داسې پر اخلاص کی سپینه بسر یوزي کتري د دې معنا دا ده چې دا خپل ډېر زور سره ان چې زور سره راخلاصي یقینا بدن ور فرم زور اخلي یعنی چې دومره زور سره راخلاصي چې بسره تیوزي نو دې معنا بدن ور فرم خو چونکه مالک په سور دی او مالک یې غلي نو دې نه کوي فالمغيرات صبحا پس آغازنا چې حمله کوونکې دي صبحا په وخت د صبح کې ځکه عموما اٹیک که پاسونو کې که پیدل جنگ کوي که پټانکونو کوي که په جیازونو کوي نو اٹیک همیشه څه وخت کېږي سهار وخت کې کېږي 4 بجې او 15 بجې 4 بجې او 15 بجې عموما دا جنگ اصول دي نو دغه اسونو والا جنگ به هم اٹیک کرا کېده سهار وخت کې فاثرن به نقعا پس چت کړي دي په دې غلیدو خپلو باندې نقعا گرد غبار فوسطن به جمعا داخل شوي دي دې گرد غبار کې جمعا عسکر د دشمن ته فوسطن به جمعا دغه گرد غبار په دې میس کې د اسونو ورمنډه کې او د دشمن لشکر ته ورننوځي ان الانسان لربه لکنود تاکي پر انسان د خپل پروردگار لپاره لکنود ډیر ناشکر دی کنود معنا سرټمبا کنود پښتو ورته سرټمبا هارد هیډ دی ډیر هارد هیډ دی خبره ته وګڼي کیږي he does not heed to even یعنی خبره ته وګڼي نه کیږي د خدای دې دومره کافر دی ان الانسان لربه لکنود وانه اتا انسان غلا ذلك قد خپل کفران او نمنلو باندې لشهید گواه ده پخپلا ته پخپلا پدې گواه ده پخپلا پدې گواه پدې معنا یعنی ایویډنس ده چې خدای وایي داسې ده اده داسې دې سبب ایویډنس پکار ده صحیح اوس وجه سره وانه لحب الخير اتا انسان د محبت د مال لپاره لشدید ډیر سخت دی ډېر سترانګ دی مال محبت افلا یا خدای خپل حقیقت چاته نه ښکاره کوي پر حقیقت چاته نه ښکاره کوي صحیح اړول د مرګري سره لګیا ما خما خو ته مرګري باندې اخو محمود دلازم نظام کې ډېر نیک سره دی یره جی زبردست وه او زبردست هغه مخکې وه ما نه ما خبره ځون سپک حالانکه معلومات سره ډېر تعلق نشته چې مقتدی مې دی
نو ما خپل کې تر ته وې نماز پک ما تعالی شرم نه لري ته انسان ته مسلمان ته مسلم ولا خو ما مسلم کین ځم نه خسرې به وي نه توبه استغفر الله نو هر یو سره پر حقیقت کې ته نه ښکارا کوي هغه پټ ساتي صحیح افلا یعلم آیاتین پویږي ذا بوتر چې کله کلاو کړي شي ما فی الصدور چې کله کلاو کړي شي ما فی الصدور هغه راتونه فی الصدور چې پسینو کې دي افلا یعلم آیاتین نپویږي اذا بوسر چې کله کلاو کړي شي ما فی القبور هغه ډیډ باډي چې قبرونو کې دي یعنی راوستي شي وحصل اراز ظاهر کیسے ما آغرازنا فی الصدور چه پسینو کے دی ان ربهم تاکیب سر رب دوی بهم پدوی بانے یوم ایذن پداو رز لخبیرون یقینا خبردار دے نو دی تب اطلاع ورکی چه تاسکو what you have and what you have lost نو خلاصہ دا صورت خلاصہ دا صورت چه تسلیم دا اسنو تسلیم مانا ان منل د اسونو دلیل دی په نه منلو د انسان باندې سره دی چې اس بے عقل دی او انسان د عقل مالک دی دا یو او سره دی چې د اس مالک مجازي دی او د انسان مالک حقیقي دی دا صورت خلاصه شو